مرګ نه بعد چې کوم ژوند دی په هغې باندې د هغوی ایمان نشته، د دنیا په ژوند هغوی مطمئن دی او د آخرت نه غافل دی. دغه خلق دی چې د دوی ټکانه جهنم دی د دوی د عملونو په وجه باندې. او دویم هغه خلق دی چې ایمان یې وروړو او نیک عمل یې وکړو، نو د دوی رب دوی ته لاره ښیي د جنتونو د نعمتونو، او دوی به جنت کې چې کله یو بل سره ملاویږي د الله تبارک وتعالی تعریف به بیانوي او یو بل باندې به سلام اچوي، او چې کله یو بل نه جدا کېږي بیا د الله جل شانه حمد و ثنا بیان کړي. او بیا د مشرکینو یو خبرې جواب ارشاد فرمایل چې هغوی وی که مونږ په غلطه باندې یو نو د الله عذاب ولې نه راځي، په کار ده چې د الله عذاب راشي. الله تبارک وتعالی جواب فرمایل چې څنګه دوی د خیر زر تمه لري او دوی ته ملاویږي، دقه شانتي الله تبارک وتعالی که چېرې دا شرم دوی ته رسولی وي نو دوی به اوس هلاک شوي وي. والله جل شانه دوی ته مهلت ورکوي او ډیل ورکوي، موقع ورکوي دوی ته چې دوی په خپل سرکشۍ کې لګیا وي. نه چې کوم آیتونه مبارکه دی په دې وړومبۍ آیت مبارکه کې د انسانانو د ناشکرۍ شکوه الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دوی ته تکلیف ورسي نو فوراً الله تبارک وتعالی ته رجوع کوي، په ناسته، په ملاسته، په ولاړه، په هر حالت کې آهوزاري کوي او فریاد کوي. او چې کله الله تبارک وتعالی هغه تکلیف د دنه لري کی نو داسې روان شي چې گویا که د سره د الله تبارک وتعالی نه څه غوښتي نه وي، هغه تکلیف ته هیر شي. او دقه شانتې ښایسته کړی شو هغه خلکو ته چې کوم د حد نه تېرېدونکي دی د هغوی عملونه. او بیا د داسې ناشکرو خلکو مثال ذکر کېږي چې د دې نه مخکې داسې خلک، داسې قومونه چې هغوی ناشکره و هلاک کړی شو، چې کله هغوی ظالمان شو د هغوی د ظلم په سبب الله تبارک وتعالی چې دی هغوی لره هلاک. پیغمبران رالل ورته، دلایل او معجزات آیتونه رالل، خو دوی ایمان را نه وړو. نو دقسې الله تبارک وتعالی سزا ورکوي مجرمانو ته. او بیا الله تبارک وتعالی ورپسې نور خلق او تاسو پیدا کړئ دې دپاره چې تاسو وګورئ چې تاسو څنګه عمل کوئ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ او هر کله چې ورسیږي انسان ته ضر تکلیف او دعانا نو بلی مونږه لجنبه پډړه او قاعدا یا پناستا او قائما یا پولاړه. فلما کشفنا پس هر کله چې لري کړو عنه، فلما کشفنا عنه پس هر کله چې لري کړو مونږ داغه نه ضره تکلیف داغه مره نو دی روان شي کأن لم يدعنا لکه چې اړو د بلل نه مونږه، لکه چې اړو د بلل نه مونږه الى ضر مسه د تکلیف لري کولو د پاره چې کوم د تر رسیدلو. کذالک دغه شانتی زینا خاسته کړی شول للمسرفین د حد نه تیریدونکو ته ما كانوا يعملون هغه څه چې دوی کول. ولقد اهلكنا القرون ولقد اهلكنا او دغه شانتی هلاک کړو مونږه، یقینا هلاک کړو مونږه قرونا هغه امتونه من قبلکم چې تاسو نه وړاندې لما ظلموا ارکه چې دوی ظلم وکړو. وجاءتهم اورال دویتا رسلهم پیغمبران د دوی بالبينات په واضح نښو سره. وما كانوا ليؤمنوا چې دوی ایمان وروړي وي. كذلك دغه شانتي نجزي سزا ورکو مونږه قوم المجرمین قوم د مجرمانو ته. ثم جعلناكم بیامون کړی تاسو خلائف نائبان خلیفگان فی الارض پس مکه کې من بعدهم پس د دوینا لننظر چې وګورو مونږه کیف تعملون چې څنګه تاسو عمل کوئ. واذا مس الانسان ضر چې کله ورسیږي انسان ته تکلیف دعانا نو بلی مونږه لجنبه پډډه او قاعدا پناستا او قائما په ولاړه
دا د انسان د ناشکر انسان مثال الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې ناشکر انسان ته چې کله تکلیف راشي، مصیبت راشي، غم راشي، د الله سبحانه وتعالى نه دعاګانې کوي، جړاګانې کوي، فریادونه کوي، او چې کله د دوی نه تکلیف لري شي نو بیا هر څه هیر کی. دا د انسان کمزوری ده، د ناشکر انسان چې کوم د الله تبارک وتعالى فرمانبردار بندگان وي، اطاعت گزار بندگان وي، شکر گزار بندگان وي، هغوی باندې چې کله خوشحالي وي، راحت وي، د الله شکر ادا کوي، او چې کله په هغوی باندې غم او مصیبت راشي نو صبر کوي. ان الانسان خلق هلوعا، سورہ معارج کې الله تبارک وتعالى فرمایي بېشکه انسان پیدا کړی شوی دی جلباز. اذا مسه الخير منوعا، چې کله دته خیر ورسي نو ډېر زیات خوشاله شي، د حد نه تجاوز کوي. واذا مسه الشر جزوعا، او چې کله دته تکلیف ورسي نو بیا جزع فزع کوي. دا عام بیماری ده د انسانانو، په هر انسان کې وي چې کله دته خیر ورسي نو ډېر خوشاله شي، هغه خوشحالي کې چې د بدمست شي، د حد نه تجاوز کوي. موږ او تاسو وینو چې کله الله تبارک وتعالى په چا باندې خوشحالي راولي، د چا په کور کې خادي وي، واده، هغه ټول د هندوانو هغه رسمونه، رواجونه، یهودیانو، د هندوانو، د سکانو یو باطل رسم نه پرېږدو، هغه ژوندی کوو چې یاره دا مهندي ده او دا جنج دی او دا فلان ده او دا فلان، یو رسم د هندوانو د الله د دشمنانو هغه ژوندی کوو. بیا په دغه واده کې ډزې او ډمامې او ډمتوب او فحاشي او عریاني چې څومره نافرماني موږ نه کیدی شي هغه په هغه وادونو کې کوو. حالانکه الله تبارک وتعالى په موږ خوشحالي راوسته، پکار ده چې د الله تبارک وتعالى شکر ادا کړو. هغه وعدونه، هغه خوشحالي، هغه خادي په ذکر او فکر سره، د الله په عبادت سره هغه چې د سر ته ورسو چې په دې خادي کې او په دې خوشحالۍ کې برکت راشي. نو په کم خوشحالۍ کې چې د الله نافرمانی وشي، د الله معصیت وشي، د الله سره بغاوت وشي، نو هغه خادي بیا خادي نه پاتې کېږي. میاشت نیمه پس بیا فسادات شروع شي، جنگ جګړې شروع شي، نفرتونه شروع شي، او هغه هر څه ناکام او نامراد شي. وجه د هغې دای چې د هغې بنیاد په فحاشي او عریاني په ډمتوب باندې کېښودلی شي. نو لهذا اذا مسه الخير منوعا، چې کله خیر ورته ورسي حد نه زیات خوشحالي وکړي. واذا مسه الشر جزوعا، او چې کله معمولی تکلیف راشي نو جزع فزع او فریادونه کوي چې یاره ما خو چاته ښه ورځ نه کتلي. حالانکه چې کوم د الله محبوب بندگان دي، منځګزاره خلق دي، الله تبارک وتعالى فرمایي د الله شکر گزار بندگان، منځګزاره بندگان داسې نه کوي. الا المصلین، چې کوم خلق د مانځه پابند دي هغوی داسې نه کوي، هغوی د خپل منځونو پابندي کوي او د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي، او دغسې د الله تبارک وتعالى د حکمونو اطاعت کوي، هغوی داسې نه کوي. او دغه شان د انسان کمزوري ده. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، هغه انسان چې کله الله تبارک وتعالى د ازمیختو کې فاکرمه ونعمه، عزت ورکی، مال او دولت ورکی، نعمت ورکی، فیقول ربي اکرمن، بارم ما ته ډېر لوی سره کړی دی او الله تعالی هر سره کړی دی او هر څه اقرار کوي. واما اذا ما ابتلاه، چې کله الله تبارک وتعالى د بل طرف ته ازمایش وکړي، فقدر عليه رزقه، معمولی په رزق را تنګ کی، فیقول ربي اهانن، بیا یاره زما رب خو زما ډېره بېعزتي وکړه، زما بے تکریمی وکړه، او الله تبارک وتعالى چې زه ذلیله کړم، ناشکري شروع کی. او بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله رب العالمین چې تا باندې د ازمایش راوستې دی، کلا بل تکرمون الیتیم، تا د یتیم عزت نه کړي، ولا تحاضون على طعام المسکین، تا د یتیم چې کوم دی یتیم باندې تا شفقت نه کړي، د یتیم حق تا نه ادا کړي، بل د ترغیب نه ورکړي یتیم باندې مال خرج کولو، بلکې کم خلک چې په خرج کوي نو هغه هم تا باندې بدلېږي. وتأکلون التراث اکلا لما، د میراث مال، د یتیمانانو مال چې دی په ډېرو خوړلو سره خوري. وتحبون المال حبا جما، او مال ډېر زیات خوښوي او ډېر په زیات خوښولو سره چې دی دنیا مال خوښوي. بهر د انسان خپل عیوب او کمزوریانې داسې دي چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله په ده باندې مصیبت راشي نو فورا دعانا مونږ بلی، او چې کله فلما کشفنا عنه ضره، چې کله مونږ لرې کړو د ده نه د تکلیف، مره نو روان شي، کأن لم يدعونا الى ضر مسه، داسې روان شي گویا که د سره د الله تبارک وتعالى نه څه دعا نه وکړي، څه سوال نه وکړي،
حالانکه جړاګانی په ناستا په ولاړه په ملاسته هر وخت الله تبارک وتعالى نه سوالونه کوي چې یا الله زما د غم لري کی زما د مصیبت لري کی زما د تکلیف لري کی چې کله الله تبارک وتعالى غ تکلیف ته لري کی نو بیا د ناشکر انسان نه خدای چې هغه تکلیف بیا هیر کی کأن لم يدعونا الى ضر مسا دا سی روان شي چې ګویا که د سره د الله تبارک وتعالى نه سوال نه وکړي حالانکه د مؤمن شان دا دی چې کله په د باندې ښه حالات وي نو د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کوي او چې کله په د باندې غم او مصیبت راشي نو په هغې باندې صبر کوي او کله په د باندې الله تبارک وتعالى راحت او آرام او عافیت او خوشحالي راولي نو په هغې کې د الله تبارک وتعالى ذات نه هېروي بدمستکیږي نه او د حد د حدودو نه تجاوز نه کوي بلکې خپل انجام او خپل عاقبت هغه یاد ساتي او ښه ورځو کې د خوشحالۍ ورځو کې همیشه آخرت طرف ته فکر آخرت طرف ته د توجه وي آخرت هېروي نه او چې کله مصیبت راشي نور هم د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه کیږي داسې نه چې کله الله جل شانه ور باندې خوشحالي راولي نو بدمست شي او چې کله معمولی تکلیف راشي نو ناشکری او جزع فزع او فریاد شروع کی دا د مؤمن نه خنه ده مؤمن نه خدا ده چې د الله رب العالمین په نعمتونو کې دغه شکر ادا کی او چې کله مصیبت ور باندې راشي په هغې باندې صبر کوي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم